السلام علیکم. ملک کې د آئین او قانون باندې چې کم ملکونه چلیږي اول ته نظام انصافي نو هغه معاشرې ترقي کوي او ملکونه ډېر په ترقي دي، خو چې کم ملکونو کې آئین او قانون آئین د کاغذ ټوکړی او قانون باندې عمل نه یا قانون د غریب د پاره یو د امیر د پاره بیل نو هغه معاشرې تباهۍ طرف ته رواني کم چې زمونږ حل دی. پاکستان کې څلور پیرې آئین مات شوی دی. یو جنرال ایوب آئین مات کو او مارشل لا یو لګوله، بیا جنرال یحیی مات کو آئین او مارشل لا یو لګوله، بیا جنرال ضیاء الحق آئین مات کو مارشل لا یو لګوله او بیا جنرال مشرف آئین مات کو مارشل لا یو لګوله. زمونږ په آئین کې د آئین ماتولو سزا آرټیکل 6 دی، غداری ده چې چا دا وکړو نو هغه له به د 500 سزا ورکوي، خو دغې څلور واڼو له هېڅ سزاګانې میلاو نه شوي او ځکه نن سبا زمونږ آئین هسې مذاق جوړ شوی دی. بیا کو تاسو خیالي چې راو انوار په کراچۍ کې یو SSP او په هغه باندې د 4,500 کسانو په پولیس مقابله کې بېګناه د مرګ الزام او هغه ډېره موده پټېدو او کیسونو په بیا ډایرکټ سپریم کورټ ته راغی او ضمانت یې واغوسته او نن سبا بیا په یو پوسټ او په مزو یې سر دی. بیا کو تاسو خیالي نو په بلدیا ټاون کې د MQM کسان چې هغوی یو فیکټرۍ والا ته د بتۍ وینا وکړه، هغه انکار وکړو نو د MQM ورکرانو څه هغوی لاړل هغه فیکټرۍ کې کړکۍ سیل کړې، دروازې ته تالي ووالې او بیا یو کیمیکل پې واچو فیکټرۍ ته یې ور ولګو او د 3,500 نه سیوا کسان پکې ژوندي وسوځېدل. هغه مجرمان هم بري شو. نه د هغې مجرمانو ته په میلیټري کورټ کې سزا میلاو شوه، نه راو انوار ته چې 4,500 قتلونو قاتل دی چې کم پکې مشهور قتل د نقیب الله مسعود و چې کم نه پس بیا PTM جوړه شوه، نو نه هغه ته میلیټري کې سزا میلاو شوه، نه عزیر بلوچ چې په هغه باندې 200-300 جرمونو قتلونو او هغه ډبل ایجنټ و چې د ایران د پاره جاسوسي هم کوله، هغه هم ورو باعزت بري کېږي او په هغه هم په میلیټري کورټ کې سزا ونه خته. نه په دغې څلور واړه جرنیلانو چې کم آئین مات کړی د آرټیکل 6 حقدارانو هغوی هم په فوجي اعزاز سره خښ شو او د پاکستان په جنډو کې خښ کړه. دغه بدقسمتي ده چې دا یو دوهره معیار دی او اوس سزا د میلیټري کورټ نه چاته میلاو شوه، چا چې ګمله ماته کړې ده، چا چې د کور کمانډر د کور نه مور پټ کړی، چا چې دیوال له ډنډه ورکړی، چا چې فوجي وردي اچولې ده، نو او بیا سزاګانې هم 10 کاله قید بامشقت. نو یو طرف ته هغه خلک دي او بل طرف ته دا عام سیاسي ورکران دي او دا تحقیق نه کیږي چې دوی دغه ځای ته څنګه ورسېدل، کم کسان چې نااهلي ده چې د دوی رکاول یې نه دي کړی، خپله سیکیورټي نه ده کړې، کو هغه فورسز دي، کو هغه انټیلیجنس ایجنسیز دي، کو هغه پولیس دی، کو هغه فوج دی، نو هغه خلک بالکل بېګناه دي او دا عام سیاسي ورکرانو له سزاګانې. دغه دوهره معیار چې دی دا بیا څه خاص سوالونه چوتوي چې آیا داسې ولې کیږي او دغه زمونږ د معاشرې د زوال نښه ده چې زمونږ رویې د ریاست د خپل مفاداتو یا د سیاسي عمل دپاره ډېرې جدا دي. نو د آئین او قانون د خلکو اعتماد ورک شي او چې کم معاشره کې آئین او قانون نه وي نو بیا د ځنګل معاشره شي او هر سړی د طاقت په زور باندې خپل انصاف غواړي. الله دې د پاکستان او په پاکستانی عوام باندې خپل رحم او فضل وکړي. ډېر ګلې گلزار ملک دی خو زمونږ د خلکو د لاسه د څه طاقتورو او د نااهله حکمرانانو د لاسه دې ځای ته را رسېدلي یو چې په دنیا کې تشه سې الله دې رحم وکړي. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.